پښتونخوا راډیو ګران اوریدونکو، زه عدنان حیدر د نن خبر پروګرام کې تاسو سره مخامخ شوی یم. دې وخت موږ موجود یو په خمڅو کلي کې. دا د اپر کورم کې یو وړوکی غونډه کې پاسمان دا کلی دی. د دې خلک څه کوم دي هغه ډېر زیاتو مسالو سره مخامخ شوي دي. لکه د دوی ټولو نه غټه مسله څه کوم دی هغه د بجلۍ دی. د دوی کوم ټرانسفارمر دی هغه دپاره کوم کورانې دي یا خونې دي هغه انتهایی زیاتې دي او کوم وولټ والا ټرانسفارمر دی هغه انتهایی کم دی. دویمه دا چې د دوی کوم کلیو کې کوڅې دي هغه کله تاسې پټې ښکاري دا شو کورونه دي هغه یو بل سره انتهایی نږدې دي او دا یوه چړۍ باندې دی نه هغوی ته تګ راتګ کې دا یوه غټه مسله دی. یوه بله مسله چې هغه دوی لري د حال یا کوم سیلابونه راغلي وو هغه سره د دوی کوم توی سره کومې منځکې وي چې هغه نه دوی آمدان دی هغه ډېرې زیاتې متاثرې شوي وي. او یوه بله مسله چې د دوی کوم نکاس آب کوم نظام دی هغه ډېر زیات خراب دی. یعنی د دوی کوم اوبه دی هغه دپاره خاص پراپر لښتي یا ویلې هغه نشته دي یا پیپونه. یوه بله مسله چې هغه د دې علاقې خلک لري هغه د اوبو مسله دی. دوی اوس یا کورونو کې اوبو نلکې دا نشته دي او اوبو راوړلې دپاره اوبو څښلې دپاره خپلو کورو نه وریا ځایو ته ځي. د دې علاقې نورې څه مسلې دي د دې علاقې خلک څه وینا کوي او د موږ کوم ټاکلي غړي دي چې هغه MP MNA یا تحصیل چیرمن هغه اوسه پورې دې علاقې یا دې کلي ته دوره کړې دی نه دی کړي. راځئ د دې علاقې خلکو سره خبرې وکړو. دمو خواږه مشرانو DC EC او څوره دمو مطلع دی مینه دي او څوره دمو هغه دی عمله دی هغوی ته دمو دا ریکویسټ دی چې دلته دمو دغه وړونه راغلي دي او د کلي په متعلق باندې او دمو کلی یو داسې هغه کلی دی چې هغه مطلع دی هر وخت هر شي نه پاتې دی. که دمو ته چولې وکسې چولې هم په چولې باندې نه دي که ته دمو د توی بامې وکسې پټي مو ځمکې مو ټولې هغه یولې ده تویونه یولې او موږ ته اوسه پورې حکومت طرف نه هېچا داسې پام نه دی کړی چې هغه مطلب دی موږ ته څوک هغه وکړي او زموږ امداد وکړي. اخر موږ د پاکستان باشنده یو او مستقبل زموږ مطلب دی چې هغه دی د دې کې بندوبستي علاقه دی او غیر لکیام نه دي بندوبستي علاقې کې موږ دوره پاتې راغلي یو چې زموږ د پوښتنې څوک نشته دي. نو مهرباني دې وشي چې دا کوم دا ټیم او دا کوم ټیم راغلی دی د دوی مو شکریه ادا کوو او بس مطلب دی چې کوم د خیر ښېګړې کارونه دي دوی دې کوي او دوی مو بالکل هر قسم ته مرستې ته دوی ته تیار یو. هغه ساجد پوري ټول د لاس کولو هغه کې دا یو ورې راغلی و نه دی بالکل هم مو لیدلي یا څوک نه دي ساره نه دي راغلي. اقبال میا باندې مطلب یې چې کله وټونه وو د ګلباته چې هر وخت ورباندې هغه و ده ویلوړ و هغه کې دړاداړ کې جګړه شوه او موږ دا کوپریا پې موتې کړي دي د هغه اوسه پورې زموږ پوښتنه نه دی کړې نور خو پرېږده. د مو د کلي څه کومې ډېرې غاټې مسالې دي صحیح دی. ډېر وخت وشو که نه حکومت شو یا MNA شو یا MP صاحب شو که نه د مو کلي ته بالکل پکس توجه نه دی ورکړي. ټول نه غاټه مسله د مو د بجلۍ د ټرانسفارمر دي د مو علاقې حال غریب دي یعنی د هغه خرچه څه کومه د مو برداشت کوای نه شو. دې نه علاوه ایشو دی که نه دا پلټ کې څه کوم سیلاب راغلی و سیلاب وجې نه د مو ډېر غټ فټۍ ته نقصان رسېدل دی پټي وړي دي که نه هغوی ته د بوړو ضرورت دی د مو د کلي څه کوم میانځ کې څه کوم نلۍ دي د هغوی ضرورت دی کولو دې سره څه کوم دی د سکنو د اوبو ضرورت دی هغه څه په کار دی څه مو د مطلبه کوو د MNA MP صاحب نه ټایمې والا نه چې دا څه طریقې صحیح که نه مو ته د وشي چې کومه دی دا مو وټونه ویر کړي وو سید اقبال میا ته بیا جیته شو چونکې د اپر کورم نه لکه مو ډېر وروسته پاتې یو ډېر کلو ته کارونه وشو کړمون د بغوکي ده داسې ګرام داسې وسیسه د کړمون باندې چې څوره هغه دوی ته کارونه وشو هم د بمبې په طور باندې هم د بجلۍ په طور باندې کومې چولې وې هغه ورته پخې شوې مو ته بار دا مطالبه کوله تلو راتلو که نه منډې تړلې مو کولې پیسې مو په زول ضایع شوې سپیشالې مو بدلې غواړي که نه نو بس مو نه مطالبه کوله چې د مو دا چولې وشي د کوم بمبۍ تکلیف دی دا د وشي
نو مو بور تلو راتلو خو نه چا دوره وکړه نه مزامل هغو دوره وکړه هغوی هم ورته ویلي وو چې مو به درځو چای مو به څښو او پروګرام به سیټ کوو دی دا مو به ګرځو په چولیو باندې مو به دا سرویا کوو نو بیا نه مو سره بېتا وکړه نه یې ټلیفون کړی و همداسې سید جبار حسین غوی هم ورته ویلي وو چې مو به درځو کور به جاري ساتو آیا کوڅې پوتې وي شی پوتې وي مو به یې ته کوو همداسې نورې مطلبې دي دا بامبې چې کوم سکیمونه وو دا یې هم ورته ویلي وو چې د سکنو اوبه مو نه وي دا به درته راخېجوو همداسې ساجد ایم بي اے ونه د مو ډېر هغه دی هغه ونه غواړو ګیله مو دی ونه شکوا مو دی ونه څه مو ته یو رانغلو آیا سید اقبال مې هغو دي ټول مو ته رانغلو ونه ګرځېدلو ټور یې ونه کړو دې وجې نه ټرانسفارمر چې کوم هغه دی دا هم شورټ شوي دي مو پسې اوس خراب دي پوتې دي بازار کې یخې دي نو مو دا مطالبه ونه کوو چې مو ته ټرانسفارمر یې راکړلی شي همداسې دا بوړي موړي کوم سیلاب راغلی و دا هم خراب شوي دي پټي مټي وړي دي مو ته وټونه کول پکار دي